بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه فرمایي چې کله د حضرت ابو طالب صاحب وفات وشو، مشرکین کښې بدبخت سړی روغی رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام سر مبارک ته یې خاوره ور ولوستلې. رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام سر ته یې خاوره ور وچولې. نبي علیه الصلاة والسلام د خپل سر مبارک نه خاوره وڅنډلې. بنابر خپل کور ته لوټ شو. حضرت زینب رضی الله عنها سر ور ووینځه دا رنګ پرې جوړې. حضرت زینب رضی الله عنها ته ای لیرې ډارېږه مه، انشاءالله مو شهیدولی نشي، مو مړولی نشي، مو حفاظت الله کوي. خو دا دو چې د ابو طالب په تاګ نه بعد د دغې مشرکین د موږ سره ډېر زیاتی شریک کړل. د دغې مشرکین د ابو طالب په تاګ نه بعد د موږ سره ډېر زیاتی شریک کړل. نو قدرمند دی داسې تره، داسې تربیر، داسې عزیز، داسې مسلمان ورور دی چې وي چې د الله پاک جل جلاله په دین په هر تقاضا باندې میدونه کښې د سیسه پیلای دیوار غوندې ویلوړي، داسې سړی ډېر خوند کوي. قدرمند الله پاک جل جلاله ده میشتو سته په خپل دین باندې استقامت ور نصیب کړو. وما علینا الا البلاغ.